حمزة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء ومسجدي آخر المساجد. درس شريف معين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. معزز علماء کرامو او د دې لوی اجتماع حاضرین مسلمانانو ورو ډېر وخت نه د اجتماع شروع شوې ده او ما هم دې له وختي ټیم ورکړی ما دې طویل مې زه بس 2:30 بجې راځم یو مسله کې څه مجبوري باندې پیښه شوه په دې وجه باندې زه لږ لیټ شوم او تاسو ټول مرګري او دوستان لایق صد تحسین کوم چې تاسو د دومره وختینه تر اوسه پورې د ختم نبوت په اجتماع کې حاضري وکړل او تاسو پکې تر اوسه پورې ناست یې الله مو دا ناست په خپل درګاه کې قبول منظور کړي محترم نور جناب حضرت مولانا تسلیم الحق صاحب په دعوت باندې دلته راغلي ما ډېر زیات خلک الحمدلله راغلي دي د اجتماع له د دې اجتماع تعلق د رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو صفت سره دی ورو ختم نبوت هنن د ماشومان او لویو په جمع روان دي او الحمدلله اذا سبا اسو کلی چې هغې ته به دا پته نه لري چې ختم نبوت څه شی دی هر سړی په دې پوه دی چې ختم نبوت دا معنی چې پیغمبر علیه السلام باندې په محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د نبوت خاتمه شوې ده او د هغه نه پس نه بل پیغمبر راغلی دی نشته او نه به راشي لیکن زه تاسو په دې پوه یم چې ختم نبوت څه ته وایي حقیقت هم پوه یم دا د حضور پاک په صفتونو کې یو صفت دی د حضور پاک ډېر اوصاف دي هو نبی پیغمبر دی رسول په انبیاءو کې د رسالت یو لویه مرتبه ده هغه ورته حاصله ده سید الانبیاء والمرسلین د ټولو پیغمبرانو او رسولانو سردار دی دا رتبه ورته حاصله ده په خپله فرمایي حضور پاک الانبیاء آدم فمن سواهم تحت لواء یوم القیامه وی د قیامت پر ورځ به ټول پیغمبران د آدم علیه السلام نه واله تر د عیسی علیه السلام پورې دا ټول زما د جنډې لاندې ولاړ وي ټول به ما ته راځي دا ډېره لویه رتبه ده دا هم د حضور پاک صفت دی چې شفاعت کبرا او شفاعت عامه به کوي
او دا د حضور پاک صفت دی چې جنت ته به سره د خپل امت د ټولو نه مخکې داخلېږي. لیکن د حضور پاک په بهترینو صفتونو کې یو صفت دا دی چې دا د ټولو پیغمبرانو آخري پیغمبر دی. قرآن شریف کې به الله فرمایي چې حضور پاک آخري پیغمبر، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. او الله قرآن شریف کې فرمایي چې الله پاک حضور پاک را لېږلی دی او آخري پیغمبر دی، خاتم النبیین، د ټولو پیغمبرانو مهر آخري. او یو حدیث کې راځي وی زما مثال او زما نه مخکې مثلي او مثل الانبیاء قبلي داسې دی که رجل بنا دارا، یو سړی یو کور جوړ کړي فاکملها، دا پوره کامل کړي، واحسنها واجملها الا موضع لبنه، د یوې خښتې ځای پکې پرېږدي، باقي خښتې جوړ کړي. یو سړی راځي او د دې کور نه تاویږي او څه وایي واحسنها، څه ښکلی کور دی، واجملها، څه ډولې کور دی. لولا ارمان کدا د یوې خښتې ځای پکې خالي نه وي نو ډېر مزېدار دی. رسول الله مبارک فرمایي انا تلک اللبنه، هغه آخري خښتې دی د نبوت بلډینګ په ما پوره دی، د بلې خښتې د بل پیغمبر ځای پکې نشته. په قرآن شریف کې د 200 نه زیات آیتونه دي او په احادیثو کې د 300 نه زیات احادیث دي چې د چا نه صراحتن، چا نه اشارتن، چا نه دلالتن دا معلومیږي چې حضور پاک آخري پیغمبر او آخري رسول دی. د هغه نه پس به بل پیغمبر نه راغلی دی او نه به راشي. دا مسله د عقیدې ده، په دې پوه یم. نور خو تاسو ته معلومه ده، دا د عمل سره تعلق نه لري، عقیدې سره تعلق لري. اوس ګوره د حضور پاک بعضې خلک وایي نبي علیه السلام به په مانځه کې امین په زوره وی، هم په زوره وه، او بعضې وایي نه رو به یې وي، مونږ یې رو وایو. بس ټیک ده، څوک چاته هغه غوره ښکاري چاته دا، لیکن که چا په زوره وویم مونځ کېږي او که چا رو وویم کېږي. اگر چې زمونږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک دا چې په زوره ویل جایز دي خو غوره نه دي، او رو ویل غوره دي، مونځ په دواړو کېږي. لیکن د ختم نبوت تعلق دې سره نه دی. چې به زم پویم دا خبره ده، د دې تعلق د عقیدې سره دی. دا به نه وي چې چا دا عقیده وي او مسلمان دی او کني او مسلمان دی، نه، چې دا عقیده وي مسلمان او چې په دې عقیده کې معمولي غوندې د ویښته برابر شک راغی نو د ایمان نه خلاص. حتی زموږ علما کرام وایي، زموږ علما وایي که چا نه تپوس وکړو چې لکه دا خدای یو دی او که دوه دي نو دا کافر شو، ځکه د خدای وحدانیت دې شک. که چا دا وایي چې حضور پاک پیغمبر دی، هلکه دا پیغمبر دی، دا شک دی، دا کافر دی. نو که چا دا کو چېرې حضور پاک آخري پیغمبر دی، دا شک یې دی، دا هم د ایمان نه خلاص. ختم نبوت د عقیدې خبره ده، دا د ایمان خبره ده. دې کې که د چا معمولي غوندې اخوا دېخوا شی راغی د ایمان نه خلاص. الله دې موږ په دې عقیده ژوند او مرګ او حشر او نشر نصیب وګرځوي. او دغه ورو چې کوم سړی د عقیدې ته ټیس رسوي او نقصان رسوي او د عقیدې ته رادننه شو دا نقصان رسوي، د حضور پاک په دشمنانو کې د ده نه غټ دشمن بدلی شي. دا غټ دشمن دی، دا یهودي نه غټ دشمن دی، دا د عیسایي نه غټ دشمن دی. زه به په دلیل درته ووایم. په جنګ احد کې، غزوه احد کې د حضور پاک تر حضرت حمزه شهید شو او د چا د لاسه؟ د وحشي ابن حرب د لاسه. وحشي وتر او بیا دومره ظلم شو د حضرت حمزه سره چې د هغه نه پوزه پرې کړه، غوږونه یې ترې پرې کړل، شونډې یې ترې پرې کړې، بلکل یې دا مخ ولا کټ کټ که غریب دی. او دا هنده یو ښځه وه، د عتبه لور وه، هغې ته امین جوړ کړه او غاړه کې یې واچولو او ګډېده به او سینه یې ونه شیر کړه او زړه یې تېره وسي په هغې چکونه ونه ګلوسد الغابه کې دا موجود دي که څوک یې کول او زړه یې تېره وسي په هغې چکونه ونه کول. دې ته یې رول خو الټه یې کړل، تېر یې نه شي. دومره حضور پاک خفه و که نه، ځکه تره او قریبي تره، مجاهد تره، تکړه بهادر تره، دومره
دومره خفه حضور پاک چې رسول الله مبارک او فرمایل چې ما خو د کافرو خړو سره دا چل نه دی کړی وی ولې دا دومره زړه مکو وی زړه مې غواړي چې دا حمله حق نکم او دا قصې په میدان پرېدم چې رد د اخوخ مارغان او دا شرمخان او دا حیوانات وخوري چې د قیامت پر ورځ د خلکو د قبرونو نه پاسي او د ما درغ وخت د مارغانو او د شرمخانو د خېټو نه راوځي چې د خدای دربار کې او بیا به خلک خپل مړی نه خخوي چې حضور پاک خپل تر نه خخوي نو موږ مړی نه خخو نو ځکه یې خخو ډېر په درد دی تلو اوس هغه وحشي ابن حرب چې کله مسلمانېده د استادي په شکل مدینې ته یریده چې ما خو هغه جرم کړی دی چې هغه ناقابل معافي جرم دی زما ایمان به قبلېږي او که نه نو چا ورته وي حضور پاک استادو سره نه کوي نو استاد یې راتل دی پکې شامل شو راغی چې رسول الله مبارک ته مخامخ ودرېد هغه وپېژه مکه کې پاتې شوی انت وحشي هلکه ته وحشي وی زه وحشي یم فورا چې د کوم څیز نه وحشي یارېده او مکه حمله په حضور پاک وکړه انت قتلت حمزه حمزه تا وجلی دی بس وحشي وي د خپو نه مې ځمکه وتښتېد اوس څه ویم چې او نعم نو دا کټه بیادبي ده چې د پیغمبر مخکې ویم چې استاد را ما وجلی سید الشهدا که ویم چې لا نه مې دی وجلی نو دروغ هم دي او زما د دروغ فایده هم نه راکوي خلکو ته پته ده چې ما وجلی کوم څه نه یېرېدم هغه رپې راغی انت قتلت حمزه تا وجلی دی حمزه ما وی حضرت قد كان من الامر ما بلغك دا ته چې خبره څنګه رسېدلې دا غټ ټیک مطلب دا چې وجلی خبره ټیک در رسېدلې حضور پاک په داسې فرمایي وی وحشي اتستطيع ان تغيب وجهك عني دا طاقت نشته چې دا مخ زمانه بل طرف ته پناه کړي دلته مدینه کې نو اوسېږي د بل ځای اوسېږي ولې تا ته ګورم نو ما ته دا خپل مبارک تره پرې کړې پوز او ښکلې سترګې او پرې کړې شونډې او پرې کړې غوږونه راته رایادېږي د هغه ټوکړې ټوکړې وجود راته رایادېږي دا طاقت نشته چې د زمانه بل طرف ته چې وی الله رسوله مخکې دا تپوس کوم چې دا جرم به ما ته الله معاف کړي ما خو هغه جرم کړی چې په کائناتو کې دومره عظیم جرم چا نه دی کړی زما د وجې دا هر څه ستا تره سره شوي دي ستا تره قیمه زما په وجه شوی دی نو دا جرم به معاف کړي او که نه وی وحشي ایمان خو د زړه نه قبول کړی دی وی او ماشاءالله حضور پاک د خدای یو اعلان کړی دی خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين اے مبارک پیغمبره د عفو لمن ټینګه ونیسه زبچه ما د طرف نه معاف دی الاسلام يهدم ما كان قبله اسلام سره ارس معاف دی ماشدا استشتا خو لیکن لا مخ کلمانه بل طرف ته کنو خبي وی حضرت ټیک تا بس صادری په وګته لاړ قوت زه ټیک شو مسلمان شو اوس څه وای وی غټ مسلمان مې وجره د حضور پاک تر بدل بخلاصو الله تعالی قیامت پر اسقیم یو قام د پیغمبر غټ محبوب وجلې نه په د پیغمبر غټ دشمن وجنه ته چې انتخاب کړي د يهودي نه یو يهودي وجه د عیسائی نه یو غټ عیسائی وجه د مشرک نه یو غټ مشرک وجنه د منافق نه یو غټ منافق وجنه د چې انتخاب کوي غټ د پیغمبر محبوب نه وجلې دی د زړه قطره نه ورته وجلې ده د پیغمبر غټ دشمن وجنه او کافی او به حمزه چې د حمزه بدل په اخلاص کوم دا غي انتخاب د مسلمه الکذاب پتو لګیدل چې د خدای غټ دشمن دا خبيث د پیغمبر غټ دشمن دا او لا او په اخرې ځای می مردار کې پکمه نه ځای چې به حضرت حمزه وجلې بدل میں خلاص کر ورونو پته ولګیدا چې د ختم نبوت جامه کې سلطان را دن کوي د دنه د پیغمبر غټ دشمن بل نشته دا یو خبره دویمه مخیری خبره واره دې عقیدې لکه چې اشکره وکړه دې عقیدې لکه چې تکلیف برداشت کړه هم د خدای په نيز د لوی مرتبه خاوند دا جلسه وکړه چا اعلانونه وکړل چا خلک را جمع کړل چا پیسې خرج کړې چا خیراتونه وکړل لویه رتبه وحاصله دې زمانه کې د دې عقیدې خلاف په یونیورسيټو کالجونو کې یو پرچار شروع دی
قادیانان دا خوارکه دا ختم نبوت خلق بچ کے دا دی گندا عقیدونا دا مصور و یمن کے ہو کسو ابو مسلم خولانی مسلمان مسیلمت القذاب ذات پیش کے بدارا والے مالا مسیلمت القذاب اگو جے دا حضور پاک پا جون دے دا نبوت آوا کرے کہ وہ پیش ہوتا ہے ابو مسلم دے وے ہاں ستا پا محمد کی ایمان دے غرش تو محمد تاخیری پیغمبر وے اگے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم بیا ہوا تا وی غگنا کے وی امام متعلق قصہ خیال دے رشتیا ہوئے اخیری پیغمبر سوک دے وی محمد مصطفیٰ دولو صلی اللہ علیہ وسلم شوق سروے صلی اللہ علیہ وسلم وی لکہ پیغمبر نے مینا وی اور کے دے دا سے صدا در کو چپتا دتا ہو لگی بقول داغا جادوگر دا موسیٰ علیہ السلام زمانہ کے فقط مان تقاس انما تقضی هذه الحیات الدنیا تلا استخلاص و طورت تیرہ تقلش اور بلکہ غرغنڈے اور مسیلمت القذاب بلکہ اور خلق توئی دیما پیغمبر نمنے کو مسلم خولانی گورے اور کے غردم اورتے اور لڑا دا سے اورو چی غرغنڈ بے ہوئے لیکن اللہ پاک دا ختم نبوت پا مجاہد واندے اگا اور دا سے گلے گلزار کا سنچی پا ابراہیم علیہ السلام گلے گلزار سبحان اللہ ابراہیم علیہ السلام کی نمرود غردو اللہ اور تصوی یا نار کونی بردن یخش وہ تمہرا یخنا چی ابراہیم علیہ السلام تا یخنے نا تکلیف ورکے وسلامت معتدل اقسی پہ اور سور شو پتنگ دا ختم نبوت مجاہد دا ختم نبوت اور تا حضور لکھے گی اور پہ سوڑ شو نیک روغ رمٹ تے بار رہو مسیلمت القذاب تا مرگر ہوئے کہ دا سڑی خوست ملکا و باسا وست پہ نبر کے گی بچ شو دارے یعنی کدا دے انہا وستکنا دا خلق دا نٹھو روڑی ہوئے کہ دا کو رشتو نے دے دا دے ویدار وطن نو دا ابو مسلم خولانی چکاو گوڑے و سادر کو گکل پستر مدینہ ترہ چراغی جماعت کی اوستن تاو در ادمن دیکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ والا اگو پیجن جدا خود یمن نران لے پتہ لگی کہنا اس کا دا پنجاب نا سوکراشی ہوتے تا جماعت کی ہوتی منگے پیجن ہوں کہ نہ پیجن افغانستان نا سوکراشی منگے نہ پیجن پتہ لگی کہنا یدی سنگ راجے استنے سر ایمونس کہو حضرت عمر کو پیجن کے سڑے کو یمنے دے ایمونس اخلاص کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ والا رانے الکه وی ته یمن خونه دی یمن یاره وی په یمن کې یو کس متعلق مورید دی چې آغا مسیلمت القذاب اور ته حضور دی اور په ګل گلزار دی دا خبر ٹھیک ده خو دې اوس کنه په یو بالکل ٹھیک ده وی هغه سړی تالی دلې دی او وی اور کې وګوردا اور په ګل گلزار شو بالکل وی تالی دلې دی او لیدلې مې بیا وتا حضرت عمر وای وی تالی دلی دی او لیدلې مې دي بیا وتا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه وای وستاد قسم کی تا رسول لیدلې دي ابو مسلم خولانی وته مخ کې دی ولاړ دی زي ملک ما سره دا شی وی خطیرا دی ورته ورزولې او خدای له باندې ګلې گلزار کا وی او اوچت شو په تصدیق ګل کې راځه بچي رسول الله مبارک خلیفہ له بوته حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه وی ابو بکر یو ناشنا شی د تخیمه زدی عمره وی هغه کس تر تخیمه چې د ختم نبوت په عقیده باندې د هغه په وجه الله د حضور پاک په امت کې د ابراهیم علیه السلام یاد تازه کړی سبحان الله دا کس ختم نبوت مجاهد د حضور پاک په امت کې د ابراهیم علیه السلام یاد تازه کړي عقیدہ مضبوط ساتو کا خیر انشاءاللہ اور دے عقیدے خدمت وکړه انشاءاللہ دا بخوراو کہ اغیار صبر محنت کے جمع کو سادہ لوگ مسلمانان یونیورسٹیوں اور کالجوں میں وہ جتنے محنت کرتے ہیں ہمارے سادہ لوگ چھوٹے بچوں پر تعلیم ماحول کے اندر تاکہ ان کی سازش ناکام ہو جائے
او خلکو ته پته ولګي د ختم نبوت نو دا یو د عبادت نو دا جلسه نه د خادع ده نه د واده نه د چا د سنت ده نه د چا د پلار د مړي د ساري ثواب ده دا صرف د رسول الله مبارک باندې بهترین عقیده د ختم نبوت ده نو ان شاء الله چې تاسو د اجتماع دراتلو نه مخکې قبول ده ان شاء الله دې خبرو اکتفا کوم نو لري د استنې ما الله پاک دې دا جلسه کامیاب کړي یو منټ ما په دا خیال وکړي زما خیری خبره ده بس قصه خلاصه خو دوی راته وویل چې زموږ ډېر محترم دوه دوستان وروڼه هغوی تشریف فرما دي او شیخ محمد سجاد حجابي قاری سے مولانا قاری کرام الحق صاحب زموږ د دغه روح روان هغوی تشریف فرما دي هغوی به انشاءالله بیانونه کوي او زه ډېر ستړی درسونه مې هم کړي دي ډېر ستړی ما او په دې اکتفا کوم خو تاسو به ټول د ختم نبوت جلسه ټول به ناست یې لاس اوچت کړئ د چا په زړه کې چې د رسول الله مبارک سره عقیدت وي او د چا په زړه کې د دې عقیدې ایمان وي هغه ټول په دې مجلس کې ناست اخره پورې انشاءالله ټول انشاءالله انشاءالله ټول پکې نه ښه او اخري چې دعا وشي بیا به زه په دې اکتفا کوم درود شریف ووایم